توبہ 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 کړه مسلمانو هغه پورا شول چې نبی نبی ویل دینا و زندگی د مسلمان شو تباه ډیر سوي درنه لاره د الله توبه استغفر الله. السلام علیکم ملګرو، بشیر خان افیشل پیج کې د تحت کړی ملګرو په دې سیټ کې چې تاسو له دا ویډیو ښکاري دا د نن نه در څلور ورځې وړاندې په سعودي عرب ریاض ښار کې چې کوم دی یوه غټه شو منعقد شوې وه، په هغې کې سلمان خان هم راغلی و، دغسې د بالیوډ نور اکټران هم راغلي وو. ملګرو افسوس مقام دا دی چې یهودانو چې کوم دی د ځان سره څه عیاش شیخان چې کوم مسلمانان وروڼه وو هغوی د ځان سره ملګري کړي وو او دغلته دوی دا شو وکړله. نو دوی له سلمان خان او دغسې نور د بالیوډ اکټران څه پخپله نه وو راغلي، خو دوی انوایټ کړي وو پکې دلته کې د سعودي عرب چې کوم شیخان او عیاش خلک چې پکې کوم له افسوس مقام دا دی ملګرو چې مسلمانان هم د یهودیانو سره په دې سازش کې ملګرتیا کوي. دغسې که زمونږ طرف ته وګورو له مسلمانانو طرف ته نو کله د کرونا په اړه کې کله په یو څه مسله کله بل څه مسله کې په مکه مدینه باندې چې کوم دی پابندۍ نیولې په حج عمره باندې دغسې څه ناڅه دا ځل هم عمرې له محدود خلک تلي وو د حج لپاره هم د ډېرو ملکونو ته عمرې کلاو هم نه وي په دې اړ کې. بل طرف ته په دې شو کې تاسو کتلی شئ چې دې له څومره خلک راغلی دي د شو کې انوایټ شوي او په دې باندې څومره په لکونو ریاله خرچه وکړله. بیا په دې کې تاسو وګورئ په دې باندې دا خلک څومره پیسې شي دي. دا هغه ځمکه ده ملګرو چې په کومه ځمکه باندې زمونږ خوږ نبي محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین قدمونه ایښي، حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام چې کوم دی په دې ځمکه باندې خانه کعبه جوړه کړې وه. جبرائیل علیه السلام هم په دې خاوره باندې په خپله ګرځېدلی و. جی دا څه د خپله نه و راغلي، دې سره څه عیاش شیخان ملګري شوي وو، دوی دلته راوستي وو. نو زه وایم الله پاک دې دغسې خلکو ته مسلمانانو ته هدایت وکړي او که هدایت یې په نصیب کې نه وي الله دې د ځمکې نه ورک کړي. دا یو شارټ ویډیو وه ملګرو، ما ویل چې په دنیا کې څه روان چې تاسو سره هم شریک کړم، مخکې ملګرو سره هم شریکه کړئ تاسو او بشیر خان افیشل هم در سره پیج لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو مخکې ملګرو سره شیر